بل دایره الارتفاع. ٹھیک نا؟ یو د دایره الارتفاع، یو د زاویه الارتفاع. زاویه ارتفاع یو دایره ارتفاع. دایره ارتفاع دې ته ویل کېږي چې هر یو سیاره که دا که سپوږمۍ ده یا که بالفرض ته دې نور راواخلي، نو ته چې په کوم ځای باندې زه دلته ناست یم، نو بره څه شی دی؟ سمت الراس دی. او لاندې څه شی دی؟ چې ځمکې نه تیر شي، اسمان فضا شروع شي، بیا اسمان ته ورسې، نو سمت القدم دی هغه که نه؟ دا نور چې په هر ځای باندې دی، په هر ټایم کې په هر ځای چې دی، نو د ده د پاس هم بره سمت القدم دی که نه؟ او د ده نه هم لاندې بره یې سمت الراس دی او لاندې سمت القدم دی که نه؟ زه خپل سمت الراس او د ده سمت الراس میلاو کوم دي، او بیا د دغې نور د سمت الراس نه لاړ شم د هغې سمت القدم ته، بیا د هغه د سمت القدم نه خپل سمت القدم ته، او بیا سمت الراس لته راشم. دې یو دایره جوړه کړه دشي د خپل سمت الراس نه لاړم د نور سمت الراس ته، د نور د سمت الراس نه لاړم د نور سمت القدم له، د نور د سمت القدم نه لاندې لاندې جاز بلا ودرې نه خپل سمت القدم له به راشي، خپل سمت القدم نه بیا راشي خپل سمت الراس له. دایره جوړه شوه، خپل سمت الراس نه شروع شوي او بیا وله واپس راغلي. دې ته وایي دایره الارتفاع. دایره الارتفاع پوه شوې مې؟ اوس دا یو دایره جوړه شوه، ټیک ده؟ دشي راشه ما ته دې ته ګوره ښه. دلته ته ناست یې د خیره، ناست یې که ولاړ یې ستا خوښه ده که زملې پوه شوې؟ په دې ځای کې نور دی، رڼاګانې خورېږي داسې، پوه شوې؟ دلته ستا څه شی دی؟ تور راس. د دې نور هغه سمت الراس هغه هم دلته دی که نه؟ ټیک شوله؟ بس دې ځای باندې فرض کړه، دا خپل دلته فرض کړه. داسې ستا هم لاندې اسمان کې بیا سمت القدم دی که نه؟ داسې د هغه هم لاندې دی که نه؟ پوه شوې بې؟ اوس دا ته داسې میلاو کړه. پوه شوې بې؟ ټیک شو ټیک شو، یو ځای کې مونږ خطا شو. دې کې به داسې نه کې د ده سمت الراس له مزه دی خو بره دی که نه؟ نو عین یې دله لاړ شه داسې زاویه دایره جوړه کړه. په دغه ځای کې خطا شو ښه، نظر معافي. ٹھیک شو؟ دی خوا سې بره دی که نه؟ نور صورت دی بره خېږي شته پوره دی که نه؟ ها؟ ولې دا زموږ سمت القدم شو که نه؟ سمت القدم شو که نه؟ دا د نور سمت القدم شو که نه؟ ٹھیک ده؟ نو د خپل سمت الراس نه لاړ شه د جرم فلکي لره، د جرم فلکي نه لاړ شه د هغه سمت القدم له، د هغه د سمت القدم نه خپل سمت القدم له، د هغه د خپل سمت القدم نه بیا سمت الراس. دایره جوړه شوه که نه؟ دې ته وایي دایره ارتفاع. دې ته وایي دایره ارتفاع. یو کیسه شوه، دې ته غوږ کېږده ښه. اوس بل شی دی زاویه ارتفاع. زاویه ارتفاع، زاویه ارتفاع دا ده. ګوره اوس دا خو دایره ارتفاع شوه، زاویه ارتفاع دا یار چې دلته ولاړ دی، نو دلته مخامخ د ده افق دی که نه؟ دلته د اسمان ټچ ښکاري، نو په دې دایره الارتفاع کې
د دې جرم او زمونږه چې دا دایره الارتفاع جوړه شوه نو دې دایره الارتفاع د افق کټ کړی دی که نه نو د دغې کټ ځای نه دا جرم سماوي څومره دنګ دی څومره درجې دنګ دی هغه داسې چې د جرم سماوي د مرکز نه به دا څو درجې زاویې جوړه شي نو چې څو درجې زاویه وه دقه د زاویې ارتفاع ده دا د څه نه زاویې ارتفاع ده وشوله دویم یو د زاویه زیر افق زاویه زیر افق دا نور په دې ځای باندې دې ځای نه راغلی دا خو زاویه ارتفاع شو که نه دا نور دې ځای نه راغلی دی من خپل سمت الراس د ده سره میلاو کو بیا د ده سمت القدم او بیا خپل سمت القدم بیا دا دایره جوړه کړه که نه نو دا جرم سماوي د دې جرم سماوي سره دا زموږ دایره الارتفاع جوړه شوه اوس زموږ د افق نه دا یار څومره ښکته دی پوه شوې پرې نو د ده د مرکز د مشورو شي دا خو زموږ افق و که نه نو چې دلته څومره درجې زاویې جوړېږي نو موږ به وایو چې په دې ټایم کې د دې جرم سماوي زاویه زیر افق دونه ده زاویه زیر افقي هغه دونه نو که د افق نه بره دی دې طرف ته او که دې طرف ته نو بیا به زاویه چې وي هغې ته به یې وایو زاویې ارتفاع زاویه ارتفاع که د افق نه لاندې دی بیا به ورته وایي زاویه زیر افق ارتفاع د افق نه پورته او زیر افق د افق نه لاندې په دې قصه پوه شوئ اوس به راشي د منځونو هغې زاویې لخوا موږ د ماښام د مغرب او د طلوع غروب او طلوع دا به الو 90.833 دا زاویه چې ده که نه د نور ده دا به د دې ځای نه حسابو نو 90 خدا شوه که نه 90 خدا او اشاریه 833 به پسې نور راشو نو عمر برله چې موږ د ماښام هغه وقت راوباسو نو موږ به زاویه د شمس راخلو 90.833 90 د افق حقیقي پورې او هغه اشاریه 833 پسې افق ترسی پورې په دې اشاریه 833 کې 34 دقیقې کار پکې انعطاف کړی دی او 16 دقیقې کار پکې د دې نور د خپل جرم کړی دی هغه نصف جرم کړی دی نو دا زاویه به موږ همیشه دپاره اخلو د چا دپاره د مغرب او دلته د طلوع دپاره وشوله دویمه بله دا نور چې دې ځای نه راورسېږي ټیک ده نو مغرب وشي خو دې لا نور هم دا په ځای نه ودرېږي دې نور هم په کته را روان دی نو چې دې د دې 90 نه 18 ښکته راغی څومره درجې راغی 18 ټوټل څومره شوې 90 108 نو چې دې ځای له دې راورسېد چې دلته دا زاویه 108 جوړېده نو دا به موږ ووایو چې عشاء ټیم شروع شو پوه شوې پرې دقه رنګې دی چې داسې را روان دی را روان دی را روان دی دې ځای راځي که نه نو 90 ده او دور را نږدې شو چې 18 راورسېد یعنې د دې ځای نه چې حسابیا نو 108 له راورسېد دلته به ووایو چې دې ته وایي فجر صادق سحر بانګونه الصلاة خیر من النوم شو د دې زاویې چې د مغرب 90.833 او د عشاء چې دا 108 او بیا دا الټه دقه رنګې ده دا د پکس الټه ده پوه د نصف النهار ته نهار یو شرعي نهار ده یو عرفي نهار ده شرعي نهار لکه د روژه چې کوم وینو موږ ته حکم دا دی چې شرعي نهار مطابق شرعي نهار د فجر صادق نه شروع شي
او اختتام راشي په مغرب باندې څه باندې په مغرب او عرفي نهار چې وي دا د فجر صادق نو شروع شو اختتام راشي په عشاء باندې ٹھیک ده نو دې ته چې دا مونږ نصف النهار وایو که نه چې دې ځای له نور راورسي دا منځ د عرفي نهار وي نصف النهار العرفي د عرفي نهار نصف دا مکروه دی شرعي نهار هغه نصف مکروه ټیم نه وي پوه شوې پې د دې فجر صادق نه تر هغې عشا پورې دا عرفي ورځ ده په دې باندې پوه شوې یو خبره پکې بله کو په دې باندې ځان دې شي پوه که د دې فجر صادق نه رواله چې په ګنټو منټونو کې حساب دی دې خوا دې ته غوږ کښېږده ښه دې عشا پورې دا خو عرفي ورځ شوه که نه دا ګړی تاوېدلې چې دا عرفي ورځ شوه او د دې فجر صادق نه رواله تر مغربه پورې دا شرعي ورځ شوه که نه ټیک ده بعضې خلق را لګېدلي دي او هغوی داسې چل کړی دی چې دوی وایي د مکروه ټیم چې دی نو دا د شرعي نهار او د عرفي نهار په منځ کې چې کوم فرق دی دا دی پوه شوې لکه بالفرض دا سهار شروع شو د عرفي ورځې سهار د 5 بجو نه وشو او د دغې عرفي ورځې اختتام عشا چې راغی نو مثلا په 8 بجې راغی فرض کرے ښه یقیني نه اوس ګنټې ته حساب کړو څومره شوې د 5 نه تر 12 پورې څومره شوې 7 بیا د 1 نه تر 8 پورې 8 شوې که نه ګوره 6 7 8 9 10 11 12 7 شوې 1 2 3 4 5 6 7 8 15 घंटे شوې 15 घंटे عرفي ورځ شوه که نه د 15 घंटे نصف څومره راځي 7.5 دا 7.5 د دې سره جمع کړو 6 7 8 9 10 11 12 12.5 نو یې 12.5 چې دی دا نصف النهار عرفي دی دا څه شی دی نصف النهار عرفي دی اوس بل راشه نصف النهار شرعي چې و دا شروع شوم د 5 نه لکه د فجر صادق نه دواړه شروع کېږي خو د دې اختتام خو په مغرب راځي که نه روژه مونږ مغرب کې ماته کړو که نه بالفرض دا زمونږ سره وشو په 6 بجې اوس وشو په 6 بجې اوس دا معلوم که چې دا نهار شرعي څومره ده 7 شوې که نه او 1 2 3 4 5 6 نو 13 घंटे شوې که نه د 13 घंटो نصف څومره راځي 6.5 دا 6.5 ته د 5 سره ملګری کتو 11.5 نو د شرعي ورځې نصف النهار زموږ سره څو باندې راغی 11.5 نو بعضې خلق را لګېدلي وی د دې 11.5 نه رواله تر 12 پورې دا نیمه ګنټه چې دا 30 منټ وي دا مکروه ټیم دی دا څه شی دی خو دا بالکل غلط قول دی ښه وی د 11.5 نه رواله وي تر 12 پورې دا د نصف النهار شرعي نه راواخله تر نصف النهار عرفي پورې دا وخت دی وی دا مکروه دی خو دا خبره غلطه ده صحیح ده چې په روژه کې اعتبار دی نهار شرعي لره او په اوقاتو کې اعتبار دی نهار عرفي لره نو مونږ چې مکروه ټایم روباسو نو د هغې د مانځه سره تعلق دی مونځ پکې کېږي مونځ پکې نه کېږي دا به مونږ د نهار عرفي روباسو پوه شوې پې نه ماسودن سره هېڅ کار هم نشته
او موږ هغه نصف النهار رئیستو اخو ما سلطان هو په 108 وی او خو چې څوک ورځ چې نه کنه لکه شرعي ورځ هغه د ماښامه پورې ده عرفي ورځ د ماسخوتنه پورې ده نو دا نصف النهار مکروه ټایم چې دی دا د عرفي ورځې منځ دی که د شرعي منځ دی نو دا د عرفي ورځې منځ دی نو بعضې کسان را لګېدلي هغوی وایي چې د شرعي ورځې د منځ نه راواله تر عرفي ورځې د منځه پورې دا ټول ټایم چې دی نو دا دغه دی دا وایي مکروه دی ټیک شوله حالانکه مکروه ټایم هغه وي چې کله نور سرله راشي پوه شوې په دې د 11:30 نه تر 12 پورې نور سرله نه وي راغلی په دې منځ کې خو په سیټ باندې نور خو سرله د نهارې عرفي نسب چې شي نو هلو نور سرله راشي نو کراهت خو په دې کې دی چې نور سرله راشي که نه نو هغه نهار عرفي ده په دې ډرامو پوه شوې دقه چل دی ټیک شوله اوس یو خبره په دې کې بله کوو هغه داسې او دا پته څنګه یې 9.8 زیر افق ته رسېدل یا طلوع افق ته رسېدل دا به په آلاتو سره معلوم تر موبایل والا جوړ شي معلوم اوس نور په کوم ځای کې دی ګوره پروګرام کوم ځای کې دا الټیچیوډ 22.7 دی اوس زموږ د افق نه 22.7 درجې بولي دا زاویه ارتفاع ده ها دی غلط نشي کېدای نه مثلا زموږ سره د اهل نه کنه بیا یې پته لګي بیا به دې پته لګي کنه چې دې یو اوږد پیپر روان ټیک شوله او هموار ځای باندې ودرېږي چې افق ته خپل ښکاري نو د هغې خپل افق هغې باندې دې شي په هموار ځای به کرښه راکاږي او یو پیپ په روالې ده ته پکې دې شي ګوري ټیک شوله نو چې ده ته پکې ګوري د هغې سره دې شي په سیټ کې شو که نه دا به د ځمکې سره ټچ کړي هلته چې کومه زاویه جوړېدل د په دې ټایم 22.7 ساتي دا خو ارتفاع ده ارتفاع یې معلومه شوه زیر افق باندې بیا نه معلومېږي او ورته بیا په مشاهده معلومېږي داسې نه هغه داسې چې دې 18 نه چې دی راورسي که نه نو غروب د شفق ابیض وشي چې تر کومې پورې دی 18 نه نو را رسېدلی چې دی د 90.833 د دې نه تر بارې پورې و نو تا ته چې مخامخ ګورې که نه شفق احمر به هم تصحیح کې پوه شوې مې د دې نه په اخوا باندې بیا شفق احمر بیا غروب شي شفق ابیض بیا ښکارېږي دلته نو چې کله شفق ابیض اخري کناره پټه شو نو دی د 18 نه بار شو نو دا خوا خو بیا اوږده کېږه بیا دې ورسره څه کار دی شفق ابیض نه به مشاهده کړي دې 18 درجې کې بیا شفق ابیض سره ګوره دا خو مغرب شو که نه دا مغرب شو د دین رواله تر 12 ډیګرۍ پورې چې دا ټایم چې دی نو دلته به اسمان دا ته سرخ ښکاري د کناره دې ته شفق احمر وایي چې د دې بارې نه دی په کته کېږي شفق احمر غایب شي بیا خو ابیض وي یو نری کرښه سپینه وي دقه رنګ یې بسار کې بلکل په دقه حساب باندې دا 18 نه بیا شروع کېږي هغه دې شي ګور دا ستا افق دی دا نور چې 18 له راورسي ته چې دلته ولاړې دلته به سپینه کرښه به داسې مستطیله سپینه کرښه به راخوره شي دی چې لږ بره راځي دا سپینه کرښه به چوتېږي په ورو باندې
دلته بیا نور چې بار یې دلته راورسېد که نه دلته هغه سوروالی هم شروع شي چې لږ ساعت بعد وشي او 90.83 راشي دلته سترګه راښکاره شي دا 18 چې باندې راشي دا به صبح صادق وي دا به صبح صادق شي او دا به عشا شي سره پاسېده غواړي یو ورځ لیکن چې سار باندې دا کوم د تهجد دا یې ټیم کې د ستورو څه مشاهده تاسو کړې ده یا فلکیات په ذریعه سره اکثر موږ دلته وختي چې وي که نه چې به دې د غور او سوچ فکر کوي څه عملي چې پاسې بیا د خپل یو هیئت به دا یې ټیم کې د ستورو نه خپل هیئت یې نه شي دا داسې که نه اوس موږ ته مخې ته یو بل باب را روان دی دا د ستورو مورونه چې وورو که نه دا فصل فی الوقت او په دې کې ټویلایټ دا دی فصل فی الشفق دا څه دی په دې کې به انشاءالله د هغې ووایو چې د ستورو نه دا څنګه اندازه لګي چې شفق احمر کله وي نو د ستورو حالت څه وي شفق احمر چې کله غروب شي نه شفق ابیض کرښه خو وي که نه بیا د ستورو حالت څه وي بیا وروسته د ستورو حالت څه وي پوه شوې نو دقې نه تر کل ستورو هغه هیئت دې معلومولی شي داسې څه خاص ستوری که داسې مشرانو ځان له چېرته بیا په نښه کړی او داسې ویلی چې یاره دا ستوری په دې ځای نو بیا ماښام وي پخوا تجربې به دغې کولې لکه اندازې به یې دغې نه لګولې پوه شوې خو دې کې موږ ته صرف دغه وایي چې د غروب نه تر شفق احمر د غروبو پورې د ستورو دا حالت دي او د شفق احمر د غروب نه تر ابیضه پورې بیا د ستورو دا حالت دي او پاخوا ټول ښکاري بیا چې څه بیا خو شپه شي که نه بیا ټول ښکاري داسې په سهار کې هم چې په دې ځای کې نو ستوري ښکاري او چې د دې ځای نه دغه بره کېږي نو بیا حالت کېږي د ستورو څه لکه اوس ورځ د نو یو هم نه ښکاري که نه چې شپه ټوله ښکاري په دې ځای کې څه حالت دي د ستورو په دې کې څه پوه شوئ یو د دې سره بل هغه ضروري خبره هغه ده